پوخا داسې چلو چې څومره نقشې به جوړېدلې دا به 18 ډیګرۍ جوړېدلې او دا 18 چې دی دا د علاقو د دې فرق پکې راځي ښه لکه مثال په طور بعضې ملکونه داسې دي دا یمن وغیره طرفونه چې هغې 19 ډیګرۍ دي بعضې ملکونه 17.5 دي بعضې 17 دي کوم شمالي ملکونه چې دي هغه ډېر قطب شمالي ته کوم نږدې چې دي هغې خلک بیا کال ته 14.5 او 15 والي هم ټیک ده هلته 15 سیټ راځي بیا چې څوره خط استوا ته نږدې کېږي نو دوره ډېرېږي چې څوره د خط استوا نه ځای نو بیا څه کېږي بیا که هغه کم والي نو هم په هغې اشا کېږي ټیک ده زمونږ دا علاقه چې ده دا هندوستان هند بر صغیر د دې ځای چې کوم ماهرینو یا کوم مشران علما دي دوی تحقیقات وکړل چې یاره زمونږ د دې علاقې دپاره مناسب به څه شی کومه ډیګري به د نور مناسب وي چې په هغې موږ دایمي نقشه جوړه کړو لکه روزانه خو خلک مشاهدې نه شي کولی ټول عمر به ته د هر مانځه لپاره مشاهده کې راشي ځان له ټول کال لپاره یو نقشه جوړه کړو او بیا ټول عمر په هغې باندې عمل کوو د مشران علما راپاڅېدل او دوی د دې معلومات وکړل د دې تحقیقات یې وکړل نو پته ورته ولګېده چې دا نور د افق نه 18 ډیګرۍ لاندې لاړ شي نو عشا شي چې 18 ډیګرۍ لاندې لاړ شي نو څه شي عشا شي وشوله وروستو بیا چې پاکستان کله آزاد شو هندوستان جدا شو پاکستان جدا شو زمونږ د دې پاکستان علما لکه دلته مفتی شفیع صاحب دي بینوري صاحب دي او یا مثال دارالعلوم دیوبند شوه په کراچۍ کې رشید احمد لودیانوي صاحب هغه د دې فن لوی ماهر و په دغې دور کې دی غټ ماهره سړی و د دې نه لږ مخکې د دې بریلیانو دا مشر چې و احمد رضا خان صاحب دا هم د دې فن ښه ماهره سړی تېر شوی دغې احمد رضا خان یا د دوی د دې مکتبه فکر چې څومره د دې فن ماهرین کسان وو د هغې ټولو تحقیقات هم ده چې 18 ډیګرۍ ٹھیک شوله دارالعلوم دیوبند هم تحقیق دغه و چې څو ډیګرۍ دی 18 ډیګرۍ دی او په پاکستان کې چې د مخکې نه کوم خلکو نقشې جوړې کړې وې نو هغې هم ټولې په څه جوړې کړې وې 18 ډیګرۍ رشید احمد لودیانوي صاحب په دې باندې تحقیقات وکړل او هغه دا نتیجه راوویسته چې دا ماسخوتن په 18 ډیګرۍ نه دی بلکې دا په 15 باندې دی ماسخوتن څه دی په 15 ډیګرۍ باندې دی بیا د په دې باندې د دې علماو سره هغه مختلف مجلسونه وکړل او هغې ته یې دا خبره هغه پیش کړه چې زما د تحقیق مطابق هغه ماسخوتن مونږ په 18 چې کوو نو دا ټیک په هغې باندې هم کېږي خو ټوله شپه کېږي د ماسخوتن لمونځ خو ابتدایي د 18 نه نه کېږي بلکې ابتدایي د چا نه کېږي 15 نه پوه شوې بیا دې مشرانو مشترکه مشاهدات کړي دي ٹھیک ده په دې اخو پوره تفصیلات شته دی نه او پوره تفصیلات نور کتلي دي وی چې په اوله کې چې دوی مشاهدې وکړې نو بینوري صاحب مفتی شفیع صاحب دوی د رشید احمد لودیانوي صاحب د دې قول قایل شوي پوه شوې دوی بیا جدا مشاهدې نورې وکړې خو ذموار خلق دی که نه دا مشران امت ذمواران خلق تیر شوي نو دوی بیا جدا نورې مشاهدې ځان له کړي هغې د پې علم دی والله اعلم خو دوی فتوی بیا ټولې ورکړې په دې باندې چې نه 15 نه دی صحیح 18 صحیح دی او موږ چې مخکې د 15 هغه مشاهده کړې وه نو په هغې کې دا نقص و دا رکاوټونه موږ ته ومخې ته نو هغه مشاهده زموږ معتبره نه وه بلکې هغه د 18 ډیګرۍ باندې موږ ماسخوتن وموندلو چې ابتدا د ماسخوتن د عشا به رچا نه کېږي 18 ډیګرۍ خو بل طرف ته رشید احمد لودیانوي صاحب په خپله خبره باندې کلک ولاړ په هغې باندې ورسره مضبوط دلایل دا زموږ ټول مشران د دنیا نه رخصت شو لاړل
او د دوی د 15 او د 18 ډیګري اختلاف په اختلاف پاتې شو. پوهیږي به نو د امام صاحب او د صاحبینو که په یو مسله کې اختلاف وي ته ول اوس اختلاف ختمولی شي چې د چا په منځ کې اختلاف وي او پاتې شي دا اختلاف د قیامت پورې وي ته تطبیق رایستلی شي بیا تطبیق د هغې په منځ کې د هغې د اقوالو په منځ کې کولی شي خو اختلاف خو نه شي ختمولی که نه نو د دوی د اقوالو په منځ کې ته تطبیق کولی شي خو اختلاف بیا ختمیږي بعضې زمونږ ملګري رالګي او کوشش کوي چې دا اختلاف ختم شي او یو باندې فتوه شي او دا نور بالکل غلط ثابت شي غلط نه شي ثابتولی هغه چې په هغې قول کړی خو په هغې قول سره د دنیا نه تلی پوهېږې بې که نه نو هغه فکر خو نه ختمیږي تصور خو نه ختمیږي د شی بیا نو اوس تاسو خپله مرضي ده ښه تکړه تکړه مولیان مفتیان یې پکې او یا غټو غټو دارالفتاګانو ته لاړ شئ مدارسو ته چې هغې ته د 15 مطابق هم ځانه نقشه جوړه کړه د 18 مطابق هم نقشه جوړه کړه او چې هغه مشران مفتیان دوی درته وایي چې یاره کوم یې ټیک ته په هغې عمل کوه جنگ جګړې د پکې هېڅ قسم ضرورت هغه شته دی نه نن سبا چې کوم مثال فتوې راوښکلي دي او فتوې مو کتلي دي چې په کم باندې دا زمونږ چې په هر زمانه کې د امت ذمہوار خلک وي خدای پاک د ځنګل د زمرو نه خالي کېږي نه پوه شوې پې نن سبا مثال ته دارالعلوم دیوبند ته فتوه ولېږه دارالعلوم کراچۍ ته ولېږه یا نیو ټاون ته ولېږه یا بل بس دوی ټولو نه چې سړي ته یو فتوه راشي یو جواب راشي زموږ پې تسلي کېږي که نه موږ د خپلو مشرانو بالکل هغه انده مقلد یو ټیک ده لکه مثال مفتي تقي عثماني صاحب موږ ته څه خبره وکړي سر په سترګو موږ ته حقه خبره کوي پوه شوې بې که نه د حقاني نه موږ ته یو فتوه راوځي پټې سترګې موږ هغه منو نه او موږ ته ولې غلطه خبره کوي خو ذمہوار د امت دي هغوی په ناحقه کېږي او ناحقه خبره ته کوي نه دارالعلوم دیوبند ته یو سوال وسولېږه هغوی ته د جواب واپس راولېږي په سر سترګو منظور کوي د دې زمانه کې د امت ذمہوار خلق دی پوه شوې بې نو هغه دغه یو قول پکې و د 15 ډیګرۍ او بل قول پکې و د 18 ډیګرۍ بیا بعضې خلک په 18 باندې عمل کوي بعضې په 15 باندې عمل کوي زموږ عام طور اکثریت په 18 ډیګرو باندې دا چې کومې نقشې دي دغه رایج دي او دغه مشران چې نن سبا فتوې ورکوي نو اکثر په څه باندې ورکوي په 18 ډیګرۍ باندې ورکوي ټیک شوله بله خبره چې لکه څرنګې په کومه زاویه تا په ماسخوتن کې واغسته اوس د عشا دپاره زموږ سره د غروب دپاره د غروب شمس دپاره زاویه پیکس شوې وه چې څه وه 90.83 د عشا دپاره هم پیکس شوه چې څه شی شوه 108 یا 105 چې کوم بیا اخلي پوه شوې بې که نه چې کومه د عشا دپاره ده دقه د فجر دپاره هم ده دقه د چا دپاره ده د فجر دپاره هغه داسې ګوره دا انور چې دلته دې 18 له راورسېد نو چې د دې ځای نه روان شو را روان دی مونږ ښه بېغمه و د پراته یو که نه نو چې دې ځای له راورسي مثال 108 د دې ځای نه چې شمار کې ښه ٹھیک شو لا یا کې د افق نه شمارې نو بیا به 18 افق نه چې شمارې بیا به څه کې 18 چې دې ځای له دا یار راورسي اولنې سرې په دې ځای باندې راښکاره شي پوه شوې بې جو باس دې نه بعد که دې نوړی خولې ته کړه نو روژه به دې خراب ټیک شو نه په دې کې بیا تطبیق پکې داسې روباسي لکه ښکلې محتاط انداز پکې بیا داسې چې ته روژه بنده که په 18 روژه بنده که په 18 مونځ وکړه د 15 نه بعد سهار مونځ وکړه د 15 نه بعد بالکل خبره ټیک شو
بالکل هر څه په اتفاق ګوره د 18 نه مخکې خو بېشکه شپه ده که نه نو که خوراک یې به د شپه کې وږه او د 18 نه بعد خو بېشکه سحر دی د طلوع پورې که نه لمونځ په هغې کې وکړه تطبیق ته کولی شي بیا په دواړو اقوالو کې خو ترجیح پکې بیا ممکنه نه ده چې یو قول بالکل وغورځي بل هغه واخلي تطبیق به کې دقه دی چې په دې ټایم څه وکړه مثال دی 18 له نور راورسېد نو په دې باندې څه وکړه هغه سحري خپله بنده کړه روژه بنده کړه او چې دې 15 له بیا راورسېد نو په دې باندې څه وکړه بیا لمونځ وکړه وشوله دقه یې صورت دی ښکلی دقه رنګې په ماسوتن کې چې 15 له راورسېد چې مسلمانه د خدای 11-12 منټه صبر وکړه ځکه دا خو ټوله شپه دې کېږي که نه ٹھیک شو جو لګ د 18 نه بعد دی مونږ وکړه په اتفاقي ټایم کې به راشي د اختلاف نه به وځي یو درجه نور توی کوي په 4 منټ کې نو 12 منټ کې جوړېږي ها دا ماسوتن دی دا ماسوتن یې بیا که نه په سحر کې ته وایي اخو مغرب سره شو کنه اخو مغرب دی روزه ماتي ټیم اخو ماښام دی کنه دا خو د ماسوتن د ټیم او دا اوس کې سړی وایي چې یاره په 18 به روټۍ بنده کوم خو نسوار به مې پراته وي 15 به نسوار کې نسواره روټۍ یو شی دی بیا خو بس یې ومخوره یو 2-3 پکې خوړلی شي پوهېږې بې دقه یې بیا هغه تطبیق یې دقه راوځي په دې قصه پوه شو ټیک شوله بل یو خبر دی 90 له چې راورسېد نو دا خو افق حقیقي له راغی که نه خو عصر د عصر مکروه ټیم چې وي هغه وقت ناقص چې څه ته وایي نور پکې زیړې شي نور پکې څه شي سړي ته راټول ککوړی ښکاري بیا سترګې کیري بیري کوي نه ټیک ده نو دا تقریبا 87 نشي څه دی د کتاب کې دی خو که ته وایې چې زه دغه فکس ټایم راوباسم دا یې دلته یو چارټ ورکړی دی کوم ځای دی نه بیلانی راغلی که نه او دغه نه یو 20-22 منټ مخکې کوم ځای دی لکه دا سویمه صفحه ده 165 دا ده دلته یې دي ورکړي عصر مکروه عصر مکروه دا نور چې دی دی چې را روان دی نو چې دی کله 87.7 دی له راورسي په دقه ټایم باندې مکروه عصر مکروه شروع وقت ناقص د دغه عصر شروع شي او په دې ټایم کې د نور زیړې شي د طبیعت مخامخ کتلی شي هغه شعاګانې دومره تیزې نه چې ستا سترګې کیرې بیرې کوي اوس که ورته ګورې نه شي کتلی ونه که نه خو په دغه ټایم کې ورته بیا کتلی شي په دې خبره پوه شوې ٹھیک ده نو که ته وایې چې یاره زه دغه ناقص وخت عمر وباسم نو په زاویه شمس په قاعده کې بیا 87.7 لګوه نو چې د هغې نه د کوم ټایم راووتو هغه به عصر مکروه شمارېږي په دې زاویو پوه شوې ګوره زمونږ د ماښام خبره وشوه که نه د ماښام زاویه معلومه شوه چې 90.833 د ماسخوتن معلومه شوه چې 108 یا 105 د فجر صادق معلومه شوه چې 108 یا 105 د طلوع افتاب معلومه شوه چې 90.833 نو باقي وختونه کم پاتې شو ماسپخین او مازیګر پاتې شو که نه نو ماسپخین به موږ نصف النهار به روباسو څه به روباسو نصف النهار نو نصف النهار چې څنګه ختم شي نو د ماسپخین ټایم به شروع شي
د مازدیګر دپاره اوس د دې ټولو اوقاتو دپاره دا زاویې چې دي دا فکس دي دا څه دي په دې کې فرق نه راځي ټول کال په دې کې فرق دا په دقې زاویې له چې نور رارسي دا ټایم کېږي خو دا مازدیګر یو ټایم داسې دی چې د روزانه زاویه بدلیږي روزانه د زاویې څه کېږي بدلیږي پوه شوې نو د مازدیګر دپاره به د روزانه په بنیاد باندې ته زاویه راوباسي هره ورځ به بدلیږي د هغې دپاره دوی به یو قاعده جوړه کړې ده چې په دې قاعده باندې د ده دپاره څه وکړه زاویه راوباسي په دې قسم ذهن رسي اوس دا نصف النهار او دویم بس څه شی شو عصر د دې دواړو دپاره هغه نصف النهار چې دی خو په دایره هندي هم معلومولی شو ټیک شو نه هغه جوړه کړې هغه وروسته د نور روزي بیا به یې وګورو خو د هغې دپاره هم بیا قاعده ده چې مثال ته وایي یار نه مې سمې مې نه راځي دین ورته خطی نه شم او زرې کوم په دې باندې خو روغې ورځې لګي ټیمونه پې لګي نو زرې کوم قاعده ورله هم بیا شته د عصر دپاره چې د عصر ټایم چې تر وباسي د هغې دپاره هم قاعده شته عصرونه هم بیا دوه دي یو مثل والا ده یو مثلین والا ده یعنی گویا کہ یو عصر اول یو عصر ثانی یا یو ته وایي عصر شافعي بل ته وایي عصر حنفي د هر شی سوری چې د سایه اصلي د فیع الزوال نه علاوه د دغې شي یو مثل شي نو صاحبین امام محمد صاحب امام شافعي صاحب دوی وایي چې عصر شروع شو او د ظهر ټایم څه شو ختم شو زمونږ امام صاحب وایي چې نه داسې نه شروع کېږي توره په اسانه چېرته شروع کېږي ٹھیک شو نه د هر شی سوری چې د فیع الزوال نه علاوه مثلین شو دوه مثله شو نو العصر شروع شو د ظهر ټایم ختم شو پوه شوې په دغې کې بیا تطبیق داسې ښکلی وکړه چې د دې ماسپښین دا مونځ د مثل اول نه مخکې وکړه د هغې مثل ثاني د شروع کېدو نه یعنې په دې مثل اول کې یې وکړه څه یې وکړه د مثل اول کې یې وکړه او د مازدیګر ټایم د مثل اول د ختمېدو نه بعد وکړه د مثل ثاني د شروع کېدو نه بعد دا به اتفاقي ټایم شي که ته د مازدیګر مونځ وکړې د مثل اول د ختمېدو نه بعد او د مثل ثاني په منځ کې چې لا مثل ثاني ختم شوی نه دی نو دا د صاحبینو په نظ مونځ صحیح شو خو د امام صاحب په نظ باندې صحیح نه دی پوهېږې پې جو اول که د ماسپښین مونځ ته د یو مثل د ختمېدو نه بعد کې مثل ثاني کې د امام صاحب په نظ باندې څه شی نه دی صحیح نه د امام صاحب په نظ صحیح دی خو د صاحبینو په نظ باندې صحیح نه دی نو په دې کې ښکلی صورت بیا ده که په دغې طریقو سره کې مونځ خو بیا مونځ دې وشو بنا بر اختلاف که نه اختلاف پکې راغی ټیک ده نو دې شی وکړه چې یو امام درنم خفه نه شي یو درنم خفه نه شي د ماسپښین دا مونځ د مثل اول د ختمېدو نه مخکې وکړه او د مازدیګر مونځ د مثل ثاني د شروع کېدو د ختمېدو نه بعد وکړه په دې قصه پوه شو نو د نصف النهار دپاره د نصف النهار زاویه څه شی ده او د عصر زاویه څه ده دا به د روزانه په بنیاد رامعلومې اب د روزانه په بنیاد څه کې په دې قصه پوه شوې دا به زموږ سره د ټوټل اوقاتو زاویې معلومې شي اوس به پسې دا دوه زاویې معلومو د نننۍ ورځې به معلوم کړو یا د سبانۍ ورځې به معلوم کړو ها او اشراق هم بیا په دقیقې ورکړی 88.6 چې نور سهار ټایم کې 88.6 له راشي د اشراق ټایم شروع شي ٹھیک شوله او مقصودي خو دغه پنځه مونځونو وختونه دي که نه دقې باندې به مشق کوو دغه به راوباسو ٹھیک ده نو چې دغه دوو ټایمونو د زاویې مونږ راوباسو نو بس اوس بل څیز زمونږ سره اوقات راایستل دي بیا
ٹھیک شو نه اوقاتو د ایستلو دپاره ستا سره مقدمات پکار دي یو دا چې تا ته به د علاقې طول البلد معلومي یو ورته عرض البلد معلومي یو ورته میلو شمس د نننۍ ورځې معلومي چې د کومې ورځې وخت معلومې د هغه ورځې میلو شمس او دویم دا چې د نور زاویه به درته معلوم وي د دغې مانځه لپاره څلور څیزونه شو که نه یو ورته طول البلد معلومي یو ورته عرض البلد معلومي یو ورته میلو شمس معلومي یو ورته زاویه شمس معلومي ٹھیک شو نه طول البلد کې ورته بیا دو طول البلد معلومي یو ورته معیاري طول البلد معلومي هغه زموږ د پاکستان دی 75 او یو ورته مقامی معلومي مقامی زموږ 71 سره پاسه دی وروستو به یې پیک سره وباسو ٹھیک شو نه چې دا معلومات د سره نو اوس مجهول وقت ترا معلومولی شي وقت اوس څه کولی شي را معلومولی شي پوهېږي پې ښه د زیارت ورځ ده نو ملګري نن زی ما ټیک شوله که د چا په جوماتونو کې سبقونه او بقونه نن چوټي ده که نه نو نن به اوس بیا وروستو سبق شروع کوو ښه وایو ښه ډېر شی سبق وایو د مازدیګره پورې وایو او نن به شپه کوئ چې شپې بیا هغه ماسخوتن څه مشاهدات وکړو د ستورو وغیره ټیک شوله خو که موقع پکې میلاو شو ماسخوتن به پکې اوقات روباسو نو بیا به سبا د ورځې به هم مشق وشي او ماسخوتن به پکې مشق وکړو ټیک ده بس دی